ورك بسم الله الرحمن الرحيم. ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرساني، ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم الراجل. لکبر وګوريږي زر به یو پیرا مسله دا د یو سړی دارالحرب ته په اس باندې سور داخل شو او به ترنه اس مړ شو، نو دله چې به منګ غنیمت ورکو د فارس والا به یې ورکو دوی سي. او که یو سړی پیدل داخل شو ولته به اس پیدا کو چاوته هبه کو وای خستو وغیرہ، او به دته چې غنیمت کی سور کو نو د تبا د راجل والی سور کو. یو شوافی وای د دې الټا دا مسله جنگي چې کله حاضر شوه جنگ ته یا جنگي کړه دی وخت ور سره اس وو کنه، لکه بدی وخت ور سره اس وو د بر فارسی سور کو دارالحرب ته داخله دو په وخت کې کنه و ندی، او جنگ ته حاضرو جنگي کولو اس ور سره نو، نو دارالحرب ته چې داخله دلو کو ور سره اس وو کنه وغیله اعتبار نشته چونکه جنگ په وخت کې نو راجل والی سور کو پوه شو بي وتوغري. ومن دخل دار الحرب څوک چې داخل شو دارالحرب ته فارسا فنفق فرسه فرسي هلاك شو استحق سهم الفرساني مستحق جوړيږي د ایسي د شاسوار. ومن دخل راجلا څوک چې داخل شو پیدل فاشترى فرسا بي واغسل فرس استحق سهم راجل مستحق جوړيږي د ایسي د راجل. وجواب الشافعي رحم الله على عكسه د په برعکس ته فی الفصلین بدوړو صورتونو کې دوړو صورتونو کې مطلب فارس داخل شوه دی جنگي بلا فرس کړي دی، او که بلا فرس داخل شوه جنگي فرس سره کړي. وهكذا بل وورا عبد الله ابن مبارک رحمه الله د امام صاحب نه نقل کړي دی روایت یې کړي دی که پیدل ور داخل شو او جنگي فارس بند کر کیا هغه د بم د فارس والی سے ملاوي. وهكذا هم دغه شان څنګه چې امام شافعي صاحب ذکر کړه اور روى ابن المبارك حضرت عبد الله المبارک روایت کړی دی عن ابي حنیفه د امام صاحب رحمه الله عنه فی الفصل الثاني کې انه يستحق چې دا به مستحق جوړیږي. فصل ثاني معنی چې داخلي دو کې اسنو جنگ کې ور سره مستحق به جوړیږي د حصے د فرسان. والحاصل برګوري جی حاصل اصول هدايه باندې کتاب لیکل شوی دی د هدايه اصول ران جمع کړي ټول نه دغه شان اصول دي. اصل دا د زمنګ د حنابو په نسبت باندې توجه جی چې اعتبار حالت مجاوزت ته دی کله چې دارالاسلام پارکي دارالحرب ته وړي دی له اعتبار دی اسشتا کنشتا. او شافعي وی شهود وقع جنگ ته حاضرې کې اسشتا کنشتا کم از کم په جنگ کې اسشتا کنشتا دې ته وګورو. والحاصل ان المعتبر عندنا معتبر زمنګ بنظمانی حالت المجاوزه حالت د مجاوزه دي دارالحرب او اختل وعنده امام شافعي سے بنظمانی حال انقضاء الحرب دا مې نو ویلي امام شافعي سے وای جنگ چې ختم شي دی وخت وګورو او کدی وخت کې پته نه لګي ځلې جنگ وخت وګورو. واورا حال د انقضاء حرب ته له امام شافعي سے دلیل واورا هغه وې سبب د دې خبرې چې د فارسی سور کو د دې سبب څه دی غلبه ده چې دې سړي شاسوار بن کر غلبه کیا پوهیږي په دې باندې. نو شاسوار غلبه په کوم وخت کې کړي راوختلو په دغه وخت کې کنه چې جنگي کولو دغه وخت کې یا د جنگ نفس غلبه ظاهر شو. والقتال سبب چې هغه قهر او قتال له غلبه او جنگ کولی دې ته به مونږ ګورو. فيعتبر حال الشخص انه حال شخص بمعتبر عنده بدغه حالت کې یعنی غلبه او قتال کم حالت کې شوه اس ورسو کنو پاتش ولا مجاوزه دارالاسلام نه دارالحرب تر وختل کم اصل چې احناف ذکر کړي امام شافعي رحمه الله وای دا غوته شو وسیله دغه مثال چې د کور راوتلو اس ور سره یا نو ور سره حالانکه کور راوتل چې دا وسیله جنگ له جوړیږي او تاسو حناب دې ته به نه ګوري چې کور راوتلو اس ور سره وکنو دې ته نه ګوري څنګه چې دلته نه ګوري وسیله ده نو تجاوز په صورت کې مګوري. والمجاوزه وسيله للسبب كالخروج من البيت وتعليق الاحكام. امام شافعي سمانه څوک اعتراض وکړي لګ برو ګوري چې جی جنگ وخت کې پته نه لګی دا د مډبیر حالت وی
دروزي په دې څوک نه پیږي چې یا سور سره وکنو او کله قانون داري چې کله د اصل شي پته نه لګي نو په سبب ظاهره فیصله کیږي دلیل الشیء فی الامور الباطنه یقوم مقامه دا اعتراض که څوک کوي شوافی وایي نو جواب یې دا دی بھئی د جنگ حالت ډیر احکام چې دي دا ډیر احکام جنگ حالت پورې متعلق دي زنانه جنگ کې شریک وا د ترس خبر کرا روانه ده ماشوم شریکو رس خبر کا لیونه شریکو دغه شان غلام شریکو نو چې کله جنگ حالت پورې احکام متعلق دي نو معلومیږي د جنگ حالت پته لګي چې لګي دا خبره کول چې د علت پته نه لګي د جنگ حالت سبب ظاهری مجاوزت ته بلل شوی غلطه شو پیږي کنه پی اورا وتعليق الاحکام تعليق د احکام بالقتال جنگ پورې يدل دلالت کوي على امکان الوقوف عليه چې ممکن دي خبر دل عليه بقتال باندې ولو تعذر او کچري متعذر شي او تعثر یا مشکل شي نو به بدی ته وګورو کنه چې جنگ ته حاضر دي دغه وخت چا سره سو چا سره نو کم از کم دې ته به وګورو ځکه دا جنگ ډېر قریب ټیم دی او بولري را کراس کول خو ډېر لري ټیم دی ریمانډر ټیم وخته نو يعلقون تعلق ده حکم بلګي بشهود الوقع سره ولأنه اقرب الى القتال ذکر شهود وقع دا قتال تا قریب ده ولنا من احمنا په بارا علت څوک دي ان المجاوزه من وایو دا مجاوزه څخه علت ده چې نفس مجاوزه دا قتال لګه څنګه چې دارالحرب تروړي کوی جنگ کې شرکت کول ولی په غو باندې ویرم په دې وخت کې بریوسی څومره کسان راوختل نه پیږي په من وایو مجاوزه چې دا نفس مجاوزه قتال له لانه ضمیر شان يلحقهم ملحقي دي بوري خوفا بها مجاوزه د وجنا والحال بعدها او رسو چې کوم حالت دی به تر جنگ بوري جنگ سړیدو بوري دا حالت د دوام دی ولادت دوام له اعتبار یو سړي ویلي قسم دې خزمنه وتی کوم مگر یو پیرا او شی په کې ورکو او به قلاری بکی خیره د مخ کې تر شوی نه د باندې خزت قسم کفاره پر راضي ولی د حالت دوام د دې له اعتبار نو یار مخ کې نو ویل څه کله به چې راباري کې او به وردن نور سیخ کی کم دې والحال حال الذين بس چې حالت د دوام دی ولا معتبر بها او حالت دوام له اعتبار نوي ولأن الوقوف ما غزړه خبره کوي بي جنگ په حالت کې خلق پزان باندې د دینه څخه خبري څوک پاسته او څوک پیدل نه نه د دې پته نه لګي راځي سبب ظاهري ته وګورو چې کله موږ بولډري کراس کوله چا سره سو چا سره نو ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعثر مشكل له وكذا دغه شان مشكله د على شهود الوقت جنگ څوک حاضر لأنه حال التقاء الصفين ذكر حال ده لأنه حال التقاء الصفين ده حال د مخامخ کېدل د دوالو صفونو فتقام المجاوزه مقامه بس مجاوزه دار الحرب تکول دا په زید جنگ ودرېږي مشقت اذ هو السبب المفضي اليه زکا دا مجاوزه دا سبب دی چې مفضي دی الیه جنگ طرف تظاهرا تصفیږي کنه اذا كان على قصد القتال خد على چې مجاوزه د بقصد القتال د سینه چې سیک دار الحرب تاوړي تجارت لا به سي غواړي فيعتبر حال الشخص معتبر وي حال سړي په حالت د مجاوزه کې فارسن کان او راجلا چالک فارس او راجل له ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لضيق المكان الاكبر غوري فارس بند کر داخل هوا لیکن د تنگوالی د زیب وجبان دی پیدل جنگ کو پاس نه کېدلو به ټول اتفاق دی فارسی سبا ته ورکو کماله ولو دخل فارسا وقاتل راجلا لذيق المكان يستحق صحم الفرساني تبي اسم ملاوي مستحق بجوړيږي دي سي د فرسان په دې اتفاق د زمنګ د شوافیو بلا مسله یو سره فارس بن کر داخل هوا لیکن به خپل اس خرڅ کو جنگي پیدل کو به د کی ودا راي د چی کله داخله د لوس ور سره وکنه بس دې ته وګورئ د فارسي څور کوي خو سید ادم علي سي خپل اختیاري اس خرڅ کو د شولا لکه د سره پاس راوخته نه دي ایسو ته به نه ملاويږي د فارس والا وګورئ ولو دخل فارسا ثم باع بخرڅ کو فرس
او وهب یا چاته هبه کو او اجر یا چاته بوجرت ورکو او رهن یا چا سران کې خودلو. وفي روایت الحسن نبی حنیفه رحمه الله يستحق مستحق جوړیږي سهم الفرسانی د یسی د شاه سوارو اعتبار المجاوزه قیاس کې په مجاوزه باندې مجاوزه په وخت کې خاص ور سره وکنه. خو ظاهر روایت کې راغلی يستحق سهم الرجالتی مستحق جوړیږي حصے د رجالی بدل والا. ولی لأن الاقدام على هذه التصرفات د چې دا تصرفات وکړه سی خپل خرڅ کو چاته هبه کو چاته به اجاره ور قرآن کې ورکو معلومیږي کله چې د اثر کله چې د در حرب تر وختلو پاس باندې اراده دانه و چې پاس بجنګ کو دلالت کوي على انه ولم يكن من قصده د نو د قصنه په مجاوزه په وخت کې قتال کول فارسن بفارس باندې فرس باندې ولو باعوا بعد الفراغ بلس بل صورت اوري جنگي به وکړو بس هغه نه پسې خرڅ کونه به و به خو ته شاسواري سور کو جنگي په کړه کنه ولو باعوا که چا خرڅ کو بعد الفراغ لم يسقط نساقتي کې سام د فرسان وكذا اذا باعوا في حاله القتال قتال په وخت کې د بازو بنز باندې عین قتال په وخت کې خرڅ کو نو فرسان حساب وته ملاويږي فارس والا خو سیدا دا چې دلتم راجل والا حساب ملاويږي ولا صح انه يسقط سيدا چې د فارس حساب ساقطيږي لأن البيع چې دا يدل د چې بیا وکړه د بدی دلالت کوي ان غرضه چې غرض ده بدی اس باندې چې کله رړولو تجارتو فيه بدر الحرب کې ان غرضه التجاره فيه باسكي الا انه ينتظرها دمرا چې د انتظار کول عزته د ریټ د اوچته دلو نو جنگ په وخت کې ریټ اوچتيږي ځکه خرڅ کو برو ګوري مليسه جنگ کې به غلام ته ایسان ورکو خزي ته به ایسان ورکو او ماشوم ته به نه ورکو لیونی ته به نه ورکو ذمی ته به نه ورکو نو خو به دی جنگ نه کوي وي جنگ خدای الله د رضا لپاره کوي ولې به نه کوي ها سنه چې سبو ته ورکو اسی وته ته ورکو دا باقاعده یې سنه وی او رزخ وته وي ولا يسهم لمملوك مملوك ته به سنه ملاويږي ولا امراتين ته من ملاويږي ولا صبي ته ولا مجنون ولا ذمي ولكن يرزق لیکن دې ته رزخ ورکول کی رزخ چاته ویل کی اعطاه من ماله قليلا من كثير لګ مال د ډیر نه ورکول یعنی لګ بوته ورکو على حسب ما ير الامام څنګه چې راي دی امام جوړ شي قمر به ورکي لما رويا د وجه دي حدیث نو ورکنه روایت شوی انه عليه السلام چې کان لا يسمو ابي سنه ورکول خذتا ما شومانتا غلامانتا ولكن كان يرزق لهم يرزق لهم لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بغو ترزق ورکولا ولما استعان تاسو پیږي بده معنی قلیل به ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودو خلاف امداد غوښته او يهودونه راشه موږ سملګری شي به اغولا اسی څور کړم ایسه ورنکړه امدادي خبرې دلیل چې زمي له میسا نشته بل جهاد عبادت دې کنه زمي عبادت اهل دې ولما استعان کړ چې امداد حاصل کو عليه الصلاه والسلام باليهود باندې اليهود دي يهود خلاف ولو مشولکه د کافر مرګرته کول شي د کافر خلاف ځان سره مرګره کول شي لم يوتي النبي عليه السلام ورنکړه دی ته شي د غنیمت نه یعنی انه ولم يسهم النبي عليه السلام مقرر نکړه ليس لهم دیوتا ولأن الجهاد بل اقل دلیل جهاد عبادت دی او زمي ليس من اهل العبادت والسبي والمرأة عاجزان او ماشوم او خزا دا دوړه عاجز دي انه د جهاد دا جنگ ولهذا دغه وجد مليسب دی باندې جهاد فرض هم نه عاجز دي نو لم يلحقهما ند ملحق دي دوړه بوري فرض او فرضیت دا جهاد او غلام تول مولا اجازت نور کې او کو دوري کې هر وخت کې واپس ویلې شي نور جنگ مکوا نام هور پشان نشو ولد لا يمكنه والعبد غلام جه لا يمكنه ممکن قدرت نور کې د مولا وله کو تو ور کړي نو منعه من کولې شي البته دي ټولو کسانو ته برس خبر کوم الا انه يرزق لهم دي ته برس خبر کولې کیږي
تحریض عن القتال دې دوباره په جنگ راتېش شي مع اظهار انحطاط رتبتهم سره د دینا یو به په جنگ راتېز کو او بل به دیو د رتبې بیان مشي دی رتبه د نورو نه کمه ده سره د دین اظهار به وشي د کموالی د رتبې دیو مکاتب سره وڅکو مکاتب هم دام غلام پشان د رزق خبر کو ولی کې دې شي پیسې ادا نه کی او خالص غلام ته جوړ شيام والمكاتب بمنزله العبد وللقيام الرق رق پکې دی یو خو پکې رق دی او دویم وتوهم عجزه او د وجه دینه چې وهم د عاجز کېدل شته کنه فيمنعه المولى هغه نه پس به مولا من کی عن الخروج الى القتال د دینه چې جنگ لوزي نام غلام پشان شو ثم العبد انما يرزق ولو الاكبر وګوري دیو ته برز خبر کو خو به پکې فرق دی غلام ته بال رز خبر کو چې باقاعده جنگ کې شریک شوی وي خزي ته بال رز خبر کو چې دوايي کړي روټي موټي تیار کړي الا جنگ کې شرکت داغونه دي ضروري اورا ثم العبد چې انما يرزق له د تبرز خملاويږي اذا قاتل چې کله باقاعده جنگ وکي ها کسر د مولا خدمت د بار تلو او یا تجارت د بار تلو به بوله نه ورکو جنگ نه دی کړي لانه دخل لخدمت المولى زګه داخل شوی د خدمت مولا د بار فصارك التاجر بشان چا شو تاجر شو او تاجر بار کې مونږ ویلو چې عین قتال کې نه شریک شوی سي نشته والمرأة قد جلا ترزق له د تبيس ملاويږي دیتا اذا كانت تداوي کله چې دی دوا کړي الجرح دمړو د زخمینو وتقوم على المرضى ودغشان تیمارداری د مریضانو کړي نو خزه خو د حقیقت جنگ نه عاجز ده نو چا سره چې کوم جنگ مناسب وي باغي به ته ایسور کو دې سره هم دغه مناسبو ځکه دا عاجز د حقیقت قتال نه فتقام وعد نو دغه نو دوا کول او د مریضانو تیمارداری کول دا به ودرېږي من الاعانه مقام القتال چې دا امداد شو به د قتال جنگ نه کوي خو امداد خو کوي کنه بخلاف العبد ذکابت خو په صحیح جنگ باندې قادر دی کنه لانه قادر على حقيقه القتال او ذمي د تبال جنگ ورکو حصہ ورکو رزخه الا بو رزخه ورکو چې باقاعده جنگ کې شرکت وکي او یا راته لین برابر کی چې د چلو کوي د سی لار مار راته سیده کی او بلکې د لارې چې سیده کړه لګانا دې کې د ډېرې سمور کولې شو دراجل دې سینم ډېر کا د سی مجاهد دې سینا او ذمي چې انما يرزق له د به یې څور رز خبر کولې کی کله چې جنگ وکي او دلالت طریق یا بلا رمانی دلالت وکي ولم يقاتل اگر چې جنگ ونه کی ځکه بده کې منفعت د مسلمانانو ته الا انه يزاد ولا سامي واورکنا د مجاهد دې سینه بم دې تور کولې کیږي په دلالت چې کله دلارو خو دلو کو جنگ یو کو غنه وزیت نه ورکو دا کله دې ته ورکو اذا كانت فيه کله چې د بده خودنه کی منفعت عظیمه ولا يبلغ به السام او د مجاهد سي ته بن رسیږو ولا يبلغ به او ولا يبلغ او نه برسیږي به پر رسخه کی سهم تا امام خا تکلا اذا قاتل کله چې دی ذمي جنگ کړي نو که جنگ کړي به ودر مجاهد رئیس نه ورکو ولذا جهاد دی او جهاد خدا اهل نه دی والاول ليس من عمله او دلالت کی خود د عمل نو کې خیل مو کنه نو هغه جهاد نو ولا يستوي بينه وبين المسلم في حكم الجهاد لندا ولا يسوى ذلك يسوى ذلك کنه سری کلی تسویه باندې کیږي د ذمي او د مسلمان ترمنځ په حکم د جهاد کې نو کچره باقاعده جنگ کو او رئیس باندې ورکو تاسو په دې پوه شولې بر ګورئ موږ شروع کې ویلو د غنیمت په بیان کې دینه به 15 مېسه وباسو فن لله خمسه به دا 15 مېسه چې د نبی له سلام په زمانه کې د 15 کسانو د پاره و 15 څه کوله به فن لله خمسه یو وللرسول الدعاء ولذي القربى نبی له سلام نشتار څه شو والیتاما والمساکین د پاره تاسو پیږئ ولید شری وبن السبيل نو ان له څنګه شرونا ولتان وساکین ومن السبيل څو قرآن خو نه ویلو خپل اغبتی وباسو برحل خپل خبر کولو غوري سيدي کلی واما الخمس دې فيقسم اصل کې ما خدا غو خبر او کله زمنګ په زمانه کې به خمس درې ځای کوخه څو
یو به یتیمانان ولشي مجاهدینو کم بچي شهیدان شوي مجاهدین، دویم مساکین ہوتا، او دریم مسافر ہوتا، او د نبی علیہ السلام کم ذوی القربا دي هغه سره به څه کوو، کم مالدار دي هغه ته څه نه میلاویږي، هغه ته څه میلاوېدله نبی علیہ السلام د امداد په وجه نبی علیہ السلام وفات سره دغه د امداد قصه ختمه شوه. او کوم چې فقرا دي هغه په مساکینو کې رال کنه، هغه به په نور مساکینو مقدم کوم واوره. واما الخمس فيقسم على 3 اسهم خپل څه لیکلي کا سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوي القربى داخليږي فيهم پچا کې داخليږي اصناف ثلاثه کې راځي کنه فقراء یا یتیمان وي یا مساکین وي یا ابن السبيل وي. ويقدمون وديوب بك مقدم كومهم ولا يدفع الى اغنيائهم دیو کوم مالداران دي نبی علیہ السلام رشتہ داران هغه د ونور کولې کی. امام شافعی رحمه الله وی نه مالدار ته به موي ور کولې کی. وقال امام شافعی رحمه الله وی لهم خمس الخمس خمس الخمس د پنځه میسه بدی ول ورکو او به نبی علیہ السلام رشتہ دار ورکا او بدی کې به غنی او فقیر برابر وي یستوي فيه غنیهم وفقیرهم او به چې موږ تقسیمو مذکر له د مانس ډبل ورکو. ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين مذكر لب بمثل ليسين دو انثيين وركو دا بچا چاته ورکو ذوی القربات څوک دي. ويكون لبني هاشم نبي امام شافعي رحمه الله فرمای بني هاشم تا وبني المطلب تا دون غيرهم بني عبد شمس وبني نوفل بين وركو لقوله تعالى امام شافعي سبت بار دلیل دا الله تعالی قول له ولد القربى من غير فصل دای بګنی دی ویلی چې مالدار دی او غریب دی آسان دی نو بیخي ذکر راویم پیږي په کنه ته چې مخکې خبرې د سنه ویل نو مخکې هم خلاصې څه کوي شی به کرانه اوس خو هم خبرې دي نو من غیر فصل بین الغنی والفقیر ولا لا من ورته وایو ولې شبه خلفای راشدین چې کوم تقسیم کړو نو دغه شانې کړو څنګه چې موږ بیان کو درې ځای کړو پوهیږي او داغو اقتدا کول دا کافی ده. ولنا من د بار دلیل ان الخلفاء الاربعه الراشدین قسموا دي مال غنیمت تقسیم کړو على 3 اسهم معنی الا نحو ما قلنا څنګه چې موږ ویلا وكفى بهم قدوه او کافی ده چې دی مقتدا جوړ کومنګا. وقال عليه السلام نبی علیہ السلام فرمای وبلا ورا نبی علیہ السلام فرمای اے دا هاشم اے بنی هاشمو الله پاک تاسو ته د خلکو د مالونو خیره حرام کړی دی مکروه کړی دی. د خلکو د مالونو خیره عقلی دلیل دی دای ته څه کړی دی مکروه کړی دی. څوک یې دی زکات ورپسې څه وای د دې په بدل کې خمس الخمس در کړی او بدل مبدل منه یو شی وی کنه مبدل او بدل څه وی نو مبدل زکات چې څوک مستحق دی بدل خمس تام هغه څوک چې زکات مستحق دي نه پیږي پی نو وی زکات درمانی زکان در مکروه کړي د دې په بدل کې نو زکات چاله مکروه زکات چاته ورکول کیږي غریب وتا غریب وتا وی تاسو له مکروه دي او د دې په بدل کې غریب وتا وی تاسو ته ملاو شي الله رته نو واورا. وقال عليه السلام فرمای یا معاشر بني هاشم ان الله تعالی کرہ لكم غساله الناس الله بغتا سره بار مکروه کړي دي غساله هغه بو ته وي کوم چې صفای وشي زکات مانیم د مال صفای شوی او ساغهم او د مال د خلکو خيري او وزويوس کې در کړي کوم تاسو ته من هدا غنه به خمس الخمس او رکن ولا يوسر انما يثبت دا ثابتي کی فی حق من باغ د چا کی يثبت في حقه المعوض د چا باغ کی چې معوض راځي او معوض زکات د چا باغ کې راتللو افقراء والنبي صلى الله عليه وسلم چې اعطاهم بل وجوارا دیول چې ورکولو کنه لنصرت د څه د وجنه ورکولو نصرت د وجنه امداد د نبی علیہ السلام کولو نو ختم شو دلیل وورا الله تعالی نو علیہ الصلوۃ والسلام چې الله د دې وجم بیان کړي و نور صحابه او ته دیول ولی ورکوما فقال غویل انهم لن يزالوا دیو همیشه ما سرا هکذا داسی تو ګورې دی ګوتو تا په جاهلیت اسلام دوړو کې وشبک بین اصابعه ګوتو کې ګوتې ور کړې ان زما امداد داسې کولو علت څوک شو نصرت شو
دلالت کی الا ان المراد من النص چې مراد د نصنا ولذ القربانا او قرب نصرت دې څوک امداد کوي قرب قرابت نه دی فاما ذکر الله تعالی وسرا شي د الله ذکر چې راغلی دی فن لله دې سره څه کې وای دا خو الله پاک سره برکت د بار ذکر کړی دی او د نبی له سلام عیسی فن لله وللرسول سره څه کې وای چې وفات شو قصه ختم شو لکه صفی چې څنګه ختم شوله واورا فاما ذکر الله تعالی فی الخمس فانه لافتتاح الكلام دا د افتتاحي کلام د بار او تبرکم باسمه د بار د الله د نوم د برکت حاصلولو د الله د نوم باندې برکت حاصلولو او سهم د نبی علیہ السلام چې ساقط شلو بموته دغه په مرګ لکه څنګه چې صفی ساقط شوله صفی چې شو نبی علیہ السلام ته اختیارو کې یو تور ځان لا قبل التقسيم غنیمت نه اخلي وینځ اخلي زغر اخلي خستلې شوله نور څوک دا نشي کولای امام شافعي رحمه الله وی هر خلیفہ مشري کولای شي او په نبی علیہ السلام ور قیاس کوي لانه علیه السلام چې کان یستحقه هغه مستحق جوړیدل د دې صفی د رسالت په وجه ولا رسول بعد ورسخ رسول نشته صفی نه پیژني یار شیء کان علیه السلام دا شی چې نبی علیہ السلام یستفیه لنفسه ځان د پاره غوړه کول د غنیمت نه مثل دیر عین لک صغرا ترا او جاریه امام شافعی رحم الله فرمایي یصرف سهم الرسول د رسول حصہ چې کومه ده باوړي خلیفہ تا والحجت علی ما قدمنا د خلاف حجت هغه کوم چې موږ بیان کو چې خلفای راشدین څو صورت جوړ کړي اقسام درې وګورئ وسهم ذوی القربا چې نه کانوا یستحقونه او د مال حقدار وو فی زمن النبی علیہ السلام کې بالنصرت د وجنه لما روینا اوس ختم شو او وبعده او که نبی علیہ السلام د وفات نه پس د نبی علیہ السلام ذوی القربا چې دي کنه هغه حقدار دي خو څه د وجنه که فقیرانو بالفقر قال العبد الزيب هدايه مولا فرمای عاصمه الله الله دې منګه وغټول د مصائب نه بچ کی هذا الذي ذكره قول الكرخي دا کوم مسله موږ ذکر کړل دا امام کرخی رحم الله قول له امام طاوی رحم الله فرمای نبی علیہ السلام کوم رشتہ دار دي کنه که غریب دی او که مالدار دي څه وته نه ورکو ویږي کنه سبب ولا ولی هغه دا خو مال خیره دی ولا څنګه ورکه دا خو عزتمن خلق دی وقال الطحاوي رحمه الله ويسهم د فقير چې منه بدیو کې دام ساقط دی ايضا لما روينا من الاجماع مخکې مونږ اجماع نقل کړی و خلفای راشدینو دی ول څنو ور کړی ولئن فيه معنى صدقه بل دا چې بده کې د صدقې ولا معنی دا چا معنی دا پکې وګوره دا هغه چاته ور دا خو هغه چاته ملاویږي څوک چې د صدقې حقدار دي فقراء مساکین ابن السبیل لیکنه دي د دې مصرف چره د صدقې والدین معلومیږي چې صدقې معنی دا زکات کا حالانکه دی ول زکات ورکول ټیکا نه پیږي په صدقې نه مراد زکات پدې کې معنی د صدقې د نظر الى المصرف ته وګوري نو فيحرم حرام بشي کما يحرم العماله لکه څنګه چې حرام د عماله چاته ویل کیږي چې بنو هاشم کې یو کس عامل جوړ کې زکات راغونډه او غلبه دغینه اجرت ورکینی شو ورکول اخیره دې د مال او خو عزتمن خلق دي وجه الاول وجد اول وقيل هو الاصح چاو تسیم ویل دي او صحیح قول د امام کرخی سیب دیم هم فقراء ته ورکو مروي روایت اور انه مر زنو چوات الفقراء فقراء ته ورکول منهم د نبی صلی الله علیه وسلم بذوی القرباو کی والاجماع وين قد على سقوط حق الاغنياء او اجماع شدا هذا فقير په حق نه د منقد شوی چې ساقط شوی د چا په حق ده منقد شوی د سقوط د حق د اغنیاء هر چې فقراء دي يدخلون او داخليږي في الاصناف الثلاثه کی تاسو په شلې بروګوري مسله دا کوي کله چې یو کس ته دوه کس دي درې کس دي څلور کسان دي دالال دار الحرب ته اول ته هغه باندې حمله وکړه ایت سمال را پټ کو را خوشی شو څو درې کسان یې ګیر کړه ولوټي کړه رال نو دا مال دي کې وخو مصوبه سو کنه دي دوه صورت دي اول صورت چې امام په اجازه مانی نه ایتلی دي صورت کې چې څومره مال راوړل ټول د دیو دي هم مثبت نالو اگر چې دا کارخانه ده کړه دیم صورت داری امام متویلی لال شي دا شان چلو کې تر څور کسانې ولېګل به کمال راوړو غنیمت اي کې وخو مصوباسو دو شو او کا ګڼ کسان لاړ ډیر کا پوره جماعت د خپل دفاع کولای شي
به که د امام په اجازت تلی یو صورت او که د امام په اجازت نو تلی بل صورت به هر حال به خمسو اخلو. واذا دخل الواحد دا حضرت شیخ رحم الله صاحب دا استفتالی کلی و تراغلو نو واقعیت دې مسلې تاسو کو موږ دا لپاره کې نو ته چې دا خدای کې شته او دا شانو کمې دي نو به راته التمات لګ رواړه او به مو درواړه ولا به راته لګره لهم لیکنه به لهم لیکله مې یو کتاب لیکل او دې باره کې مې قصه په کې لیکل دا زی دا څلور صورتونه چې کوم واذا دخل الواحد وبالاثنان کله چې داخل شي او کس یا دو کسان دار حرب ته مغیرین حمله کوونکی بغیر د اذن د امام فاخذوا دیو ونیسه څه شی ځان سره وړي لم يخمس دې کې بخمس نو استل کیږي ځکه غنیمت چې هو الماخوذ قهرا غنیمت چاته ویل کیږي چې هغه واغستل شي قهرا غلبتن عدل غلبې د وجنه نه دی دا خو قلا کړی دا چپک څوته وي شی ترواله دی وغلبتن لا اختلاسا دا اختلاس چپټ نه ده اختلاس او سرقه د سرقې په طریقه باندې غنیمت نه حاصلېږي او دلته خو اختلاس او سرقه ده والخمس چې دی هغه وظیفه د غنیمت دا و دا غنیمت نه دی ولې دا د غلبې په تور حاصل شوی نه دی اختلاس او سرقې په تور حاصل شوی دی ولو دخل الواحد او الاثنان باذن الامام داخل شي نو بده کې دوه روایت دي هو المشهور انه يخمس خمس بابکیو باسو لانه لما اذن له الامام هر کله چې اجازه ته امام ورکو فقط التزم نصرتهم امام بزان لازم کړل د دیو نصرت بالامداد چې امداد وکړو فصارك المنع نو دا د شول غډیر خلک چې ځکه امام بشاوت لیدلو فإن دخلت جماعتون کې جماعت داخل شي لها منعتون چې غیر بار باقاعده منع وي قدرت وي قادر وي ډیر کسان وي دفاع کولای شي فاخذوا شيئا غنیمت څه شي حاصل کو خمسا وان لم يأذن لهم الامام اجازت نه کړي نه دي کړي ذکر مال ماخوذ ده قهرا وغلبه فكان غنیمه شو ولانه لانه يجب على الامام بل وجداد دي صورت کی امام تدیو ته نه ویل چې د امداد کوم به په امام لازم د امداد وکي کوي نه کې مسلمانانو رسوایی ده واجب ده په امام ایان سره چې د امداد وکي اذ لو خذلهم زکه چې امام امداد سپریدي امداد نه کوي کان فی وهن المسلمین بده کې خو ذوب د مسلمانانو ده بخلاف الواحد والاثنين کغه سپریدي څوک دانه وي چې مسلمانانو ذوب ده پکې لانه لا يجب عليه په امام نه د واجب نصرت دغه فصل في التنفيل الاكشن پاتې دی نو ما هو تاسو ویلو پر جاجرم ډکړې تش نشو